د اسلام آباد H9 بازار به د افغانانو له وجې پیژندل کېده. اوس د افغانانو خپل هیواد ته واپسي ګورو چې په بازار څومره اثرات پریوتي دي. 10 جولای د افغان مهاجرینو د واپسۍ آخري تاریخ مقرر شوی دی. H9 بازار نه ګڼ شمیر دکاندارانو خپل کاروبار راغونډ کړی دی. دکانداران وایي چې افغان ګاهک د دې بازار اهمه برخه ده. نو خبره دا ده چې افغانان چې لاړو مونږ ورونه دي نو هغې باندې کاروبار باندې ډېر اثر پرېوتو. هغه کوم بار نه سامان رالاړو ایکسپورټ کېدو به نو هغه اوس نه راځي. اوس هغه شی مارکیټ کې مونږ ته نه میلاویږي. لوکل شی مونږ ته میلاویږي او هغه باندې په ګرون قیمت باندې میلاویږي. بس افغانان چې تللی دي دي نه بس اور کاروبار باندې ډېر اثر پرېوتی دی پوه شولې که نه. اور بس بازار کې ما کاروبار نشته لکه مخکې چې څنګه ولو دا بازار چې کوم ولو لنډه سیکشن چې کوم افغانان به دلته کې لنډه به راوړله بس خرڅوله به که نه کسټمر به زیات راتل. اوس چې هغوی ټول تللی دي نو دلته کې کسټمر دومره نه راځي. अब बाज़ार जो पहले अच्छे बाज़ार हुआ करते थे, रेट मुनासिब हुआ करते, अब रेट काफ़ी सारे बढ़ गए हैं. लोगों की गुफ्त मदाफ़त नहीं है कि ख़रीदारी के लिए. हाँ, जो अफ़गानी भाई थे पहले वो काफ़ी सारे बात थे, चले गए हैं, कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है. पहले कारोबार ओस ډیر لکه اثرات په ورزیدلې د کاروبار باندې او ان شاء الله امید ده چې ان شاء الله کاروبار به ښه شي. پاکستان کې خو اکثر دا یو شی غلط ده چې خلک د بار ملکو خلکو ته انویسټ کوي چې راشي زموږ په ملک کې انویسټ وکړي او دلته چې کوم کاروباري خلک دي هغه واپس وباسي نو کاروبار به خامخا ختمیږي. ځینې دکانداران دا هم وایي چې افغانانو ته د څیزونو پهچان وو او بازار ته به هر ځل نوي آیټمز راتلل ولې اوس د بازار هغه خوندونه پاتې نه دي. افغانانو تګ سره په خرید و فروخت هم ډیر لوی اثر پرېوتی دی. چې افغانان چې مخکې دلته ول ښه ورنټي هر څه سیسټم به یې راوړی د ګاهک طریقه ورته معلومه وه او د بازار طریقه ورته معلومه وه هر څه ورته معلومه وه مست ولې چې هغو به زیاتره آیټم د بار نه امپورټ کول ایران شو د چاینا وغیره شو دونه یې امپورټ کولو که نه نو دې د وجې هغې د ډېر اثرات پرېوتی دی هغه شان د پهله بازار نه دی ده. بازار ته راغلي یو تن افغان ورونو ته اپیل کړی دی چې یو ملک کې هم په غیر قانوني توګه نشي پاتې کېدی څوک د قانون تقاضې دې پوره کړي او خپل کاروبار دې دلته دوامدار وساتي. अफगानी भाइयों को यही पैगाम है कि अगर आते हैं सही तरीके से आएँ और जिस तरह उनका अपना मुल्क है उसको भी अपने इस मुल्क को भी अपना मुल्क समझें. आएँ कानूनी तरीके से आएँ. अगर यहाँ पे हैं तो गवर्नमेंट से अपील करें डॉक्यूमेंटेशन की. अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती तो वहाँ पे जाएँ और वहाँ से प्रॉपर तरीके से फिर वापस आएँ. د افغان مهاجرینو واپسۍ معامله صرف انسانی پهلو نه لري بلکې د دې معاشي اثرات هم راځي.